بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف په قوانینو کې اول نمبر کم قانون مونږ ویلو د ضرب نه والا اول نمبر قانون 1 نمبر قانون. نو د هغه قانون مونږ صرف د مؤنث علامات وایو، د تانیث علامات وایو. نو په اسم او فعل کې د تانیث علامات، په اسم او فعل کې د تانیث علامات، تانیث معنی د مؤنث علامات. نو په اسم او فعل کې د تانیث یعنی د مؤنث اته علامتونه دي. په اسم او فعل دوانو کې د تانیث یعنی د مؤنث اته علامتونه دي. سلور په فعل کې او سلور په اسم کې دي. د تانیث سلور علامتونه په فعل کې دي او سلور علامتونه په اسم کې دي. فعل کې د تانیث علامتونه نخا فعل کې د تانیث د مؤنث نخې چې کم نخې دي چې د دې نه به مونږ پیژنو چې دا فعل دا د مؤنث صيغه ده. نو اول نمبر تای ساکنه لکه ضربت. سلورم نمبر د فعل ماضی سلورم نمبر صيغه ضربه ضربا ضربو ضربت. نو دا ضربت چې کنه پدې کې دا تای ساکنه را، دا تا ساکن چې کنه دا د مؤنث علامات ته لکه ضربت شو، د قشانته نصورت شو نصورت. نو دا تای ساکنه چې ده کنه دا اوږده تاوي او ساکنه وي. نو دا همیشه د فعل ماضی په سلورم صيغه کې راځي، د واحد مؤنث غایب صيغه کې. نصرت شو، د قشان فتحت شو فتحت، بیا پسې دغه شانتې سمعت شو سمعت، او حسبت شو حسبت، او دغه شان کرومت کرومت. نو دا اوږده تا چې په اخره کې دا ساکن ده دې ته تای ساکنه وایي. نو پوه شه چې دا د مؤنث صيغه ده، دا د مؤنث صيغه ده. په کم فعل کې چې اخره کې تای ساکنه وي لکه ضربت کې دا تا ساکنه شوه، نصرت کې د اخري تا ساکنه شوه، فتحت کې اخري تا ساکنه شوه، سمعت کې د اخري تا ساکنه ده، حسبت کې د اخري تا ساکنه ده، او کرومت کې اخري تا ساکنه ده. نو دا تای ساکنه دا د مؤنث علامت ده. په فعل کې د مؤنث علامت اول نمبر تای ساکنه ده. ټیک شو؟ تای ساکنه. اوس چې دا تای ساکنه او یو بل د مؤنث علامت دا دواړه یو ځای شي په فعل کې کنه، دواړه یو ځای شي، نو یو ته حذف کول واجب دي، یو ته ختمول واجب دي. ځکه په فعل کې دوه د تانیث علامتونه یو ځای کېدی نشي. ټیک شو جی؟ لکه دا ګرم تارونه دي، په فعل کې د مؤنث دوه علامتونه چې یو ځای شي نو دا فعل صيغه ختمه شوه. دغه جایز پکې نه دي، بالکل یو ته حذف کول واجب دي، ضرور به یو لري کې. لکه اوس وګوره دا ضربت ته کنه، ټیک شو؟ ضربت دا تا ساکنه ده کنه. اوس دې سره که دا نون ضمیر ولګي، دا نون ضمیر نه دی دی او تا دا نون ور سره ولګوه. نو ګوره دا تا ساکن چې ده کنه دا هم د مؤنث علامت دی، او دا نون ضمیر نه دی، نون ضمیر مفتوح دا هم د مؤنث علامت دی. د مؤنث دوه علامتونه یو ځای شو، دوه علامتونه یو ځای شو، نو دا اولنۍ به مونږ ختم کړو. دا قانون مونږ مخکې ووي، دا اولنۍ به مونږ ختم کړو ځکه چې په فعل کې دوه د تانیث علامتونه د مؤنث دوه علامتونه یو ځای کېدل دا حرام دي، جایز نه دي، بالکل به منې دي. نو دې کې به دا یو ختم کړي. نو دا تا ته مونږ ختمه کړه، تام ته چې ختمه کړه نو موږ سره شو ضربنا ضربنا. ٹھیک شو؟ نو بیا دا نون ضمیر ځان نه مخکې حرف ساکن غواړي، نو دا به موږ ساکن کړو، نو ضربنا شو. صحیح ده؟ په دې کې دا سلور حرکات چې یو ځای راشي که نه په یو صيغه کې، نو یو حرکت ته حذف کول واجب دي. نو هغه انشاءالله بل قانون را روان دی، ضربنا والا دویم نمبر قانون را روان دی. نو مونږ اوس دا ووی تای ساکنه دا د فعل کې د مؤنث علامت دی. تای ساکنه په فعل کې د مؤنث علامت دی، لکه ضربت، نصرت، فتحت، سمعت، حسبت، کرومت. د اخري تا چې رال دا څلورمه نمبر صيغه ده. دا ټول چې کوم اخره کې د تا ساکنه راځي پوه شئ چې دا د فعل ماضي څلورمه نمبر صيغه ده، فعل ماضي واحد مؤنث غایب. اوس دویم نمبر تای متحرکه مکسوره. متحرک هغه حرف ته وایي چې هغه باندې حرکات وي. حرکت زبر زیر پیش ته وایي. که زبر پې وي نو هغې ته هغه حرف ته متحرک وایي. په کم حرف چې زیر وي هغې حرف ته متحرک وایي. په کم حرف چې پیش وي هغې حرف ته متحرک وایي. نو تای متحرکه لیکن شرط پکې دا دی چې دا مکسوره وي، مکسوره وي، زیر والا به وي. لکه ضربتي ضربتي دا د فعل ماضي واحد مؤنث حاضر صيغه ده. ضربتي معنا نه تا وخل وکړه،
یوې ښځې ته وایي چې تا وهل وکړه. اوس دغه شان ضربتي دا د فعل ماضي واحد مؤنث غایب حاضر صیغه ده او دا تا مکسوره چې ده که نه زیر والا تا نو دې نه پته ولګېده چې په فعل کې کله هم زیر والا تا راله پوه شي چې دا مؤنث صیغه ده دا د مؤنث صیغه ده لکه ضربتي دغه شانتې ده نصورتي ٹھیک شو ګوره دلته هم دا تا مکسوره راله دې ځای کې هم دا ضربتي کې دا تا مکسوره ده نصورتي کې دا تا مکسوره ده دغه شان فتحتي نصورتي معنا ده تا مدد وکړو یوې ښځې ته وایي تا مدد وکړو فتحتي چې دی که نه فتحتي دې ښځې ته وایي چې تا کوله وکړه دغه شان سمعتي معنا ده تا واورېده ښځې ته وایي تا واورېده حسبتي او دغه شان کرمتي نو ګورئ دا تا مکسوره چې راله تا زیر والا چې راله نو پوه شه چې دا تا زیر والا دا تا زیر چې په کومه فعل کې وي که نه تا مکسوره ورته وایي د زیر والا تا وګورئ اخره کې چې دا کومه اوږده تا ده او زیر دی پې وایي دا د فعل کې د تانیث علامت دی فعل کې د تانیث د مؤنث علامت دی پوه چې کله یو صیغه کې اخره کې اوږده تا او ساکنه ووینې که چې اوږده تا وي او ساکنه وي نو پوه شه چې دا د مؤنث صیغه ده او په فعل کې چې کله ته اوږده تا ووینې او زیر والی پوه شه چې دا د مؤنث صیغه ده نو دا د مؤنث د تانیث علامت دی د مؤنث علامات دي اوس دریم نمبر په فعل کې د تانیث علامت نون جمع مؤنث دی نون جمع مؤنث هم ورته وایي یا نون ضمیر ورته وایي یا نون جمع مفتوحه ورته وایي نو ګورئ نون ضمیر نون جمع مؤنث یو نوم شو نون ضمیر دویم نوم شو نون جمع مفتوحه دا دریم نوم شو دا هم یو دی خو کله څوک ورته نون جمع مؤنث وایي څوک ورته نون ضمیر وایي څوک ورته نون جمع مفتوحه وایي او دا درې وانه هم یو دی نون مفتوحه ته وایي دا ضربنه کې دا نون مفتوحه اخره کې دی که نه نو دا نون چې کومه صیغه کې په اخره کې وي او مفتوحه وي که نه او د دې نه مخکې حرف ساکن وي ضربنه نو پوه شه چې دا د مؤنث علامت دی دا د مؤنث صیغه ده ضربنه نو دا دې ته نون جمع مؤنث هم وایي ځکه چې دا ضربنه د جمع مؤنث غایب صیغه ده شپږم نمبر صیغه ده نون جمع مؤنث غایب نون جمع مؤنث غایب یا نون ضمیر هم ورته وایي ځکه چې دا ضمیر دی ضمیر صحیح ده نو دام د مؤنث علامت دی خو دې کې به شرط دی چې د ده نه مخکې حرف ساکن وي ضربنه دی دغه شانتې نصرنه ضربنه معنا هغې ټولو ښځو وهلو که نصرنه معنا ده هغې ټولو ښځو مدد وکړو نو د آخري نون مفتوحه دی دغه شان فتحنا معنا ده هغې ټولو ښځو کولاو کو نو ګوره د آخره کې دا نون دا د مؤنث علامت دی سمعنا معنا ده هغې ټولو ښځو واورېدو سمعنا هغې ټولو ښځو واورېدو حسبنا نو دا نون مفتوحه اخره کې راغی کرمنا دا نون مفتوحه په اخره کې چې راشي نون مفتوحه نو پوه شه چې دا د مؤنث علامت دی دلته کې دا نون مفتوحه دی دلته نون مفتوحه دی دلته نون مفتوحه دی او دې نون مفتوحه نه وګوره دا مخکې نون دا میم ساکن دی دې نون مفتوحه نه دا مخکې با ساکن ده دې نون مفتوحه نه دا مخکې عین ساکن دی دې نون مفتوحه نه دا مخکې ح ساکن ده او دې نون مفتوحه نه دا مخکې را ساکن ده دې نون مفتوحه نه دا مخکې با ساکن ده نو نون مفتوحه نه مخکې حرف ساکن وي نون مفتوحه نه مخکې حرف ساکن وي ٹھیک شو نو دا ګورئ نون مفتوحه ده دلته ته مخکې حرف با ده دلته نون مفتوحه ده مخکې حرف ته را ده او ساکن ده دلته نون مفتوحه ده مخکې حرف ته ح ساکن ده دلته نون مفتوحه ده مخکې حرف ته عین ساکن دی دلته نون مفتوحه ده مخکې حرف ته با ساکن دی دلته نون مفتوحه ده مخکې حرف ته میم ساکن دی نو ګورئ کومه صیغه کې چې په آخره کې نون مفتوحه راشي که نه او مخکې حرف ته ساکن وي پوه شئ دا د جمع مؤنث صیغه ده دا د جمع مؤنث صیغه ده نو دام د مؤنث یو علامت دی یو علامت د مؤنث په فعل کې څه شی دی تا ساکنه دویم علامت په فعل کې د تانیث سره تای مکسوره او دریم علامت په فعل کې دغه څه شی دی تانیث څه شی دی دا نون مفتوحه او سلورم نمبر یا ساکنه لکه تضریبینه معنا لري کنه تضریبینه دا د په فعل مضارع کې دا یا چې دا کنه کم د مینس کې دا درمیانه یا
د دې نون مفتوحه نه مخکې دا یا ساکن چې ده نو دا یا ساکنه دا د تانیث علامت دی دا د مؤنث علامت دی لکه اضربي کې دا یا دی یا ساکنه دا یا ساکن هم چې په یو فعل کې راشي نو دا هم په یو صيغه کې راشي دا د مؤنث علامت دی ټیک شو او دا اخري نون چې په دې کې دی که نه تضریبینه کې چې اخري نون دی دا دې ته نون اعرابي وایي دا غورځېږي لکه اوس اضربي کې دی دا اصل کې دی تضریبینه دی دا تضریبینه کې دا شروع کې به دا تا ختمه کړي او اخره نه به دا نون اعرابي ختم کړي او په شروع کې به ورسره حمزه ولګي دلته کې چې مونږ کوم دا حمزه لګولې ده ټیک شو او دا یا چې کومه پاتې شو که نه دا نون خو ته ختم شو نو دا یا به مونږ اوږده کړو نو دلته کې مونږ سره دا اضربي چې دی په دې اضربي کې دا یا چې دا د تانیث علامت دی په اضربي کې یا د تانیث علامت یا په تضریبینه کې دا یا د تانیث علامت دی صحیح شو جی نو په فعل کې د تانیث څلور علامتونه دي تای ساکنه دا په فعل کې د مؤنث علامت دی تای مکسوره په فعل کې د مؤنث علامت دی نون مفتوحه یا نون جمع مؤنث یا نون ضمیر دا په فعل کې د مؤنث علامت دی او یا ساکنه لکه تضریبینه یا اضربي کې دا یا ساکن دی په تضریبینه کې دا یا ساکن ده او په اضربي کې دا یا ساکن ده نو دا یا ساکن دا د مؤنث علامت دی اوس دویم دا خو په فعل کې د مؤنث علامتونه وشو اوس په اسم کې د تانیث علامتونه په اسم کې د تانیث څلور علامتونه په فعل کې د تانیث څلور علامتونه وشو اوس په اسم کې د تانیث څلور علامتونه دي اول نمبر الف مقصوره مقصوره دا د قصر نه وته او قصر لنډولو ته وایي ډېر اوږدولو ته نه وایي نو الف مقصوره زائده الف مقصوره زائده ورته وایي لکه حبلا دی دغه شانتې کبرا دغه شان صغرا دغه شان عظمه صحیح شو نو دا چې دی که نه دې ته الف مقصوره وایي الف مقصوره زایده وایي نو کلم چې په یو کلمه کې دا اخره کې داسې راشي که نه جي دا کله زبر او د ده نه پس دا یا اوږده یا راشي کله زبر او د اوږده یا راشي نو دې ته الف مقصوره وایي الف مقصوره وایي نو پوه شه چې په کومه کلمه کې دا کله زبر او یاتې وي دې ته الف مقصوره وایي نو دا پوه شه چې دا د مؤنث علامت دی په اسم کې د مؤنث علامت دی عظمه دا په اسم کې د مؤنث علامت دی الف مقصوره دی بل دی الف ممدوده زائده الف ممدوده زائده لکه حمراء وګوره دې کې د اخره کې حمزه دی د نه مخکې الف مده دی حمراء دا د په اسم کې د مؤنث علامت دی حمراء دغه شانتې دی صفراء دغه شانتې زرقاء او حضراء نو ګورئ چې اخره کې حمزه وي د نه مخکې الف مده وي نو پوه شه چې دا هم د مؤنث علامت دی په اسم کې د مؤنث علامت دی ټیک شو جي ښه او دریم نمبر په اسم کې د مؤنث علامت تای متحرکه په فعل کې تای متحرکه وه خو شرط پکې دا چې دا تای متحرکه به مکسوره وي زیر والا به وي او دلته کې په اسم کې تای متحرکه دی که هغه زبر والا وي که زیر والا وي که پیش والا وي خو د هغې شکلونه به څنګه وي لکه ګولتا نو ګولتا به چې په کومه کلمه کې ګولتا وي دا به همیشه اسم وي په فعل کې کلم ګولتا نشي راتلی په فعل کې کلم ګولتا نشي راتلی ګولتا دا د اسم علامت دی نو دې ته متحرکه وایي د باندې به یا زبر یا به زیر یا به پیش وي نو تای متحرکه لکه ضاربتن او ضارباتن وګورئ ضاربتن کې دا ګولتا دا تای متحرکه ده او دغه شانتې په ضارباتن کې دا اوږده ته خو مضمومه ده وګوره ضمه ده پې نو دا عموم دغه شوله دا عموم د په اسم کې د تانیث علامات شو څلورم نمبر تای مقدره څه ته وایي لکه اردن دی که نه اردن دا مثال شو ارض ځمکې ته وایي اردن ځمکه نو دا اردن چې دی دا هم دې ته تای مقدره وایي ځکه چې په اصل کې اردوتون دی دا په اصل کې دا څه شی دی اردوتون و ځکه چې تصغیر یې اریدوتون راځي تصغیر یې څه راځي اریدوتون او دا قاعده او قانون دی دا قاعده ده چې د عربی قاعده ده التصغیر یرد الاشیاء الى اصلها تصغیر چې دی یرد الاشیاء څیزونه راواپس کوي الى اصلها خپل اصل ته یعنی تصغیر خپل یو اسم یا یو حرف یو کلمه چې ده هغه خپل اصل ته راواپس کوي
چې تصغیر سیزونه خپل اصل ته را واپس کوي. نو تای مقدره چې ده دا د دې تصغیر شوی وي نو تای مقدره عموم دا د مؤنث علامت دی. نو په اسم کې د مؤنث علامت دی. نو په اسم کې د مؤنث څلور علامتونه شو: الف مقصوره زائده، الف ممدوده زائده، تای متحرکه لکه ضاربتون او ضارباتون، او تای مقدره لکه اردن چې په اصل کې اردوتون وو ځکه چې تصغیر اریدتون راځي. او دا قاعده ده چې التصغیر يرد الاشیاء الى اهلها چې تصغیر سیزونه خپل اصل ته را واپس کوي. نو دا زمونږ د اول نمبر قانون کې چې کوم ما خبره کړې وه چې یاره د تانیث علامتونه دوه یو ځای شي که نه په فعل کې، نو هغې کې یو حذف کول واجب دي، او په اسم کې که دوه یو ځای شي او یو شانتي وي نو بیا ته دا یو ختمول واجب دي، او که نه جدا جدا وي یو یا راشي یو تا راشي نو بیا دواړه په خپل حال پرېښودل جایز دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.